ما گپ لګو دا د گپ خبرې دي دا گپ دی دا د ټوکو خبرې دي چې ته د عالم سر په زناور په خر پورې تړي او په سپي پورې تړي دا تا څومره استهزا وکړه یو ورځ شته دی یو ورځ د محشر را روانه ده دا علما به د الله په حضور کې دا مقدمه درج کوي او دا یاد ساتئ چې دا د یو عالم توهین نه دی وی دا ما د پلانکی عالم هغه ورکړی نه چې تا د یو عالم ورکو پټکۍ په سرو او دا استهزا دې وکړله دا اول د خپل جماعت د امام استهزا ده بیا ورپسې د بل ده او بیا د بل ده دا چې څومره علما دي دا تا د هغې ټولو سپکاوی وکړو استهزا دې وکړله ورځ د محشر به او دا علما بستا خلاف مقدمه درج کی چې الله د داسې کړیو د دین اولاد منع کوي دا د تباہی ذریعہ ده دا د نقصان ذریعہ ده خو نه پوهیږي دا پې پوه نه دي د دین اولاد منع کوي ته داسې زوی په کور کې پرېږدي هغه ستا سره کور کې اوسیږي داسې زوی ستا سره کور کې ناست دی ته دې چای ډوډۍ ته پرېږدي چې هغه د علماو سرونه رالی او د خرو په تنو پورې تړیو د خپل فیسبوک نه او د خپل آیډۍ نه ورکوي ته دې ډوډۍ ته پرېږدې عذاب در باندې را نشي چرته ویریږه د الله د قهر نه ویریږه دا معمولی خبره نه ده نو چې دا ټول علما ستا خلاف په ورځ د محشر مقدمه درج کی ته به څه جواب الله له ورکوي بیا به ته دا ووایي چې دا خو ما د پلانکي عالم کړي دا خو ما د خپل مولي صاحب نه و کړي د نوح علیه السلام قوم چې و هغې د چا تکذیب کړی د نوح علیه السلام یې کړی رب العالمین وی کذبت دا قوم نوح المرسلین تکذیب وکړو قوم د نوح علیه السلام د ټولو پیغمبران نو علما وایي چې د ټولو پیغمبرانو تکذیب خو یې نه و کړی دی د یو پیغمبر د نوح علیه السلام تکذیب کړی و نو علما وایي چې د یو پیغمبر نه منل دا د ټولو پیغمبرانو نه منل دي د یو عالم توهین کول دا په لکونو علماو توهین دی دا د یو عالم نه دی د یو عالم توهین کول دا د ټولو علماو توهین تا کړی الف سے یہ تک اگر که ستا د جماعت امام چی تا د هغه توهین اول کړی دی نو دا د منافقانو کارو دا استهزا کول قرآن پورې ټوکې کول د الله پر رسول پورې ټوکې کول دا ډیره د خسران خبره ده وایي درته وګوره بډې والی دی وي دې بډو والی ته وی وګوره هغه پټاخ کاره کړی نو دا بده خبره ده حدیث مبارک کې راځي چې د چا پینسه د پټاک نه کتی د دې اډوکې نه کتی پن نار دا به د جهنم په اور کې الله دا خپسیږي او حدیث مبارک کې راځي الله تبارک و تعالی د رحمت په نظر نه ګوري هغې کس ته چې د هغه پینسه کې د اډوکې پټي دا د پټاک نه کتی الله دې بنده ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري نو په خپله دې کته کړې ده د پټاک نه کته ده په اور کې حدیث مبارک کې وي فی النار ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار دا به په اور کې دا دومره لویه ګناه ده نو خپله دې کتب کړې ده او چې چا بره کړې ده نو هغه پورې استهزام کوي هغه پورې ټوکې کوي هغه پورې مسخریم کوي نو دا ډیره لویه ګناه ده ګورئ حدیث مبارک کې راځي که نه د مؤمن نښه دا ده د مؤمن نښه دا ده چې دی ځان دپاره څه خوښوي هغه به د بل رور دپاره خوښوي ته ځان دپاره اور نه خوښوي نو د بل دپاره به هم اور نه خوښوي نو دا علما چې شپه ورځ لګیا دي پینسه د پټاک نه اوچته ساتئ هغه ستاسو خیرخواہ دي د خیرخواهۍ دپاره لګیا دي او حدیث مبارک کې راځي چې کله یو مؤمن بل مؤمن په